أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. دین مخی آیتونو د دې آیتونو سره ربط دی چې په هغې کې الله رب العزت طلاق مسائل او احکام بیان کړي او دې آیتونو کې الله رب العزت طلاق مسائل او احکام بیان کړي دي او دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت چې کوم د طلاق اقسام بیان کړي دي هغه ذکر کیږي چې په هغې کې یو طلاق رجعی دی، یو طلاق مغلظ دی او یو طلاق واحد دی او د دې دریو واړو طلاقونو ځان ځان له حکمونه دي او ځان ځان له مسایل دي. دلته الله رب العزت فرمایي الطلاق مرتان، طلاق رجعی چې دی هغه په دوه کرته باندې دی. فإمساکم بمعروف، پس بیا ساتنه د ښځو په نیکې وجې سره، او تصریح بإحسان، او یا پرېښودل دي د دې ښځو په نیکې وجې سره. ولا یحل لکم، او روا نه دي تاسو دپاره ان تأخذوا چې اخلی به له هغوی نه مما آتیتموهن، هغه مال نه حصه چې ورکړي وي تاسو دوی لره، شیئا هیڅ یو څیز، الا مگر ان یخافا الا یقیم حدود الله، که پرېږدي دا ښځه خاوند ته چې اوبه نشي ساتلی دا دواړه احکام د الله. فإن خفتم، پس که ویرېدی تاسو الله یقیم حدود الله چې اوبه نشي ساتلی دا دواړه احکام د الله یعنی حدود د الله، فلا جناح علیهما، پس نشته د هیڅ ګناه په دې دواړو باندې، فی مبتدت به، په هغه څیز کې چې فدیه ورکړي دا ښځه په هغې څیز سره. تلک حدود الله، دا حکمونه د الله تعالی دي، فلا تعتدوها، پس تاسو مه تیریږئ له دې نه. ومن یتعد حدود الله، او هر څوک چې تیر شي له حدودو د الله نه، فاولئک، پس دغه کسان چې دي هم الظالمون، هم دوی ظالمان دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې د الله نه ما سوا بل چاته د سجدې حکم وی نو ما به ښځې ته د سجدې حکم کړو چې خپل خاوند ته دې سجده کوي، لیکن دا حق صرف د الله دی او د الله نه ما سوا بل چاته سجده کول چې کوم دی دا جایز نه دي. یعنی د ښځې او خاوند داسې مقدس یو رشته ده چې خاوند ته مجازي خدای ویلی کېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم که چېرې الله نه ما سوا بل چاته دا سجده جایز وي نو ما به ښځو ته به مې حکم کړو چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجده کوئ. اوس طلاق رجعي دا په دوه کرته باندې دي. دلته علما فرمایي طلاق رجعي چې دي دا په درې، یعنی طلاق په درې قسمه باندې دي. یو ته طلاق رجعي ویل کېږي، دویم ته طلاق بائن ویل کېږي او دریم ته طلاق مغلظه ویل کېږي.
رجعی طلاق دا دی چې ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې نو تر څو پورې چې 3 ځلې پوره کړي نه وي نو دا ښځه د لره په زمانه د عدت کې بې نکاح هم حلاله ده او که 3 ځلې پوره کړل نو دغه طلاق مغلظ شو چې بې د حلالې کولو نه حلالېږي او طلاق باین دا دی چې ښځې ته ووایي چې که دا کار دې وکړو نو طلاق به او که هغې وکړو نو دا ښځه پس دوباره د نکاح کولو نه د لره حلاله شوله په اسانو الفاظو باندې مونږ دا خپل ځان په دې باندې پوه کړو چې رجعي طلاق هغه دی چې سړی پکې رجوع کولی شي او طلاق باین هغه دی چې سړی د رجعي طلاق نه بعد یو طلاق بل ورکي نو د دې سره نکاح ماته شي او د عدت کې دننه چې کوم دی خپل نکاح دوباره کولی شي یعنی رجوع ته کولی شي او کچرې دریم طلاق یې ورکو نو بیا د قرآن کریم دا آیت په دې باندې دلالت کوي چې اندن کې زوجا غیره دا چې کوم دی د د نکاح نه ووتله او دا تر هغه پورې دته نه روا کېږي تر څو چې دا خپل عدت تیر کړي او بل ځای کې واده وکړي او هغه دویم خاوند د دې سره صحبت وکړي اگر چې د هغه انزال وشي او یا ونه شي لیکن چې صحبت یې صحیح ورسره وکړه او بیا هغه یا مړ شو یا خپله خوښه باندې طلاق ورکړو نو دا ښځه به بیا عدت تیلي او د عدت نه وروسته به بیا د اول خاوند سره د نکاح جایز کېږي او دارنګې کچرې یو طلاق یې ورکړی نو دې ته طلاق رجعي ویلی کېږي او په عدت کې دننه چې کوم دی دی ورته رجوع کولی شي یا په خپله یا د چا په خوله باندې چې زما نه غلطي شوې ده او ما زه پښیمانه یم په دې خبره باندې نو نه نکاح ته ضرورت شته نه ګواه ته ضرورت شته او بس د دوی هغه شانتي کور چې کوم دی د مخکې په شانتي جوړ شي فإن طلقها پس کوي بیا طلاق کړه ده ښځه فلا تحل له پس بیا دا حلاله دا ښځه د لره من بعد پس له دې نه حتی تر هغې پورې تنکح زوجا غیره تر هغې پورې چې په نکاح واخلي دا ښځه بل خاونه فإن طلقها پس که هغه بیا طلاق کړله فلا جناح علیهما پس نشته د هیڅ ګناه په دغې ښځه او په دغه لومبي خاوند باندې ان یتراجعا چې بیا رجوع وکړي ان ظنا که ګمان وي د دې ان یقیما حدود الله چې دا سړی او ښځه چې یو ځای شي او یو ځای به کړي دا دواړه احکام د الله وتلک حدود الله او دا چې حکمونه د الله دي یبینها لقوم یعلمون چې بیانوي دي دپاره د هغه قوم دپاره چې هغه پوهېږي په دې خبره باندې دلته علما لیکي مفسرین نکاح کولو نه روایت دی چې په جاهلیت کې به طلاق شمار مقرر نه و سړي به لس طلاقه چې کوم دی خپلې ښځې له ورکړل او بیا به یې ورته رجوع وکړله همداسې به یې څو کرته بیا دا کار کوو او چې کله اسلام غالب راغی او اسلام کې چې کوم دی دا خلک داخل شول فرمایي چې یو انصاریه له خپل سړي چې کوم دی طلاق ورکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغې او تپوس یې وکړو چې ما له خپل خاوند په څو کرت باندې طلاق راکړی دی او بیا یې راته رجوع وکړله نو الله رب العزت دا آیتونه نازل کړل چې الطلاق مرتان یا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره چې تاسو داسې مه کوئ او حاصل دا چې خاوندانو روا نه دي چې هغه مهر به له ښځو نه بیرته اخلي مګر چې دوی سره پوهی په دې خبره باندې چې ګزران د دې دواړو ګران دی نو ښځه به خاوند ته ووایي چې دا مال مې واپس واخله او ما آزاده کړله او دې ته چې کوم دی خله ویلی کي یعنې د
د خپل بدل ازادۍ په بدل کې چې کوم دی فدیه ورکول دي. واذا طلقتم النساء او په هغه وخت کې چې طلاق کړی تاسو ښځې فبلغنا اجلهن پس ورسېدوي نږدې مودې خپلې ته فامسکوهن پس وساتئ دوی بمعروف په ښه وجې سره او سرحوهن او یا یې پرېږدئ دوی بمعروف په نیکې وجې سره ولا تمسکوهن او مه ساتئ تاسو دا ښځې زرارا لتعتدو د پاره د ضرر رسولو. ومن يفعل او د پاره دی چې عدت اوږد کړي په دوی باندې او هر څوک چې وکړي دا کار ومن يفعل او هر څوک چې وکړي دا کار ذالک دارنګې فقد ظلم نفسه په تحقیق سره ظلم وکړلو په ځان خپل باندې. ولا تتخذوا او من سیتاسو آیات الله آیاتونه د الله هزوا پټوکو وذکروا او یاد کړئ هغه وخت نعمت الله چې نعمتونو د الله په تاسو علیکم په تاسو باندې وما انزل او هغه چې نازل کړي دي په تاسو باندې من الکتاب د خپل کتاب نه والحکمت او د طریقې د رسول الله نه یعظکم نصیحت به په دې سره واتقوا الله او ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې ان الله چې بېشک الله تعالی چې دی بكل شيء عليم په هر څیز باندې پوهه دی. دلته علماء لیکلي دي زرارا لتعتدوا لکه د پاره د دې چې عدت یې اوږد شي. د زمانې جاهلیت د خلکو دا عادت و چې د پاره تنګوالي د ښځې به ښځه طلاق کړله څه چې عدت پرې نږدې شو نو صرف د نامې دپاره به ورته رجوع وکړله او بیا به طلاق کړله بیا به چې عدت نږدې شو نو رجوع به ورته وکړله همداسې به نه دا ښځه د ازادوله او نه به چې کوم دی خپله کور ودانې جوړوله. نو الله پاک دا کار حرام کو او دا ورته وفرمایل چې تاسو دا عمل چې کوم دی دا معلق چې کومه ښځه تاسو معلق کوئ په خپل طلاق سره نو دا خبره نه ده یا یې سمه پرېږدوئ او یا یې چې کوم دی ورسره سم گزران کوئ. او بیا علما فرمایي ولا تتخذوا آیات الله هزوا یعنی منی سي تاسو آیتونه د الله په ټوکو سره یعنی چې تش په خوله باندې تاسو او په معنا کې چې کوم دی فکر یې د دینا او دارنګې تاسو حقیقت ته چې کوم دی نه ګورئ او حقیقت پسې نه ورځئ او ځان چې کوم دی په دې خبرو باندې نه پوهې کوئ نو په تاسو باندې به دا واعظ او نصیحت چې کوم دی د الله او د الله د رسول دا څنګه چې کوم دی تاسو ته فایده درکړي فایده به دا تاسو له اله درکوي چې کله تاسو دا واعظ او نصیحت چې کوم دی په زړه سره قبول کړئ او په خوشحالۍ سره چې کوم دی دا واعظ او نصیحت د الله او د الله د رسول قبول کړئ نو الله رب العزت په تاسو باندې رحم کی او الله رب العزت په تاسو باندې چې کوم انعامات کړي دي او الله چې تاسو له کوم کتاب درکړی دی او کومه طریقې د خپل پیغمبر درکړی دا نو دا د الله رب العزت طرفه چې کوم دی نصیحت دی او د الله نه ویریږئ او پوه شئ په دې خبره باندې چې الله رب العزت په هر یو څیز باندې علم لرونکی دی او هر یو څیز چې کوم دی د هغې علم ساتونکی دی. د الله د علم نه یو ذره برابر شی چې کوم دی بهر نشته هر یو څیز چې کوم دی د الله په علم کې دی د الله د علم په احاطه کې دی. نو که چېرې تاسو داسې کارونه کوئ چې ښځو له طلاقونه ورکوئ او بیا چې کوم دی چې د هغې عدت نږدې شي بیا ورته رجوع کوئ نو دا کار ستاسو دپاره ښه نه دی. یا خو د خلکو ښځو سره احسان وکئ دا په نیکې طریقې سره چې کوم دی په شریعت په رڼا کې چې کوم دی یا وساتئ او یا چې کوم دی پرېږدوئ او که داسې تاسو دا معلق کوئ نو دغه معلق کول چې کوم دی ستاسو دپاره ګناه ده او د دغې ګناه په باداشت کې به چې کوم دی تاسو ته بیا د الله عذاب میلاوي.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंकुल अमल तौफीक रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।